د بېنظیرو د روپو قسط چې دی هغه د پیر د ورځې نه شروع کېږي، نو تاسو ځان تیار کړئ او خپل قسط چې دی دا راواخلئ. خو کوم شرطونه چې مې درته ویلي دي نو هغه به دې کې لازم دي، ځکه چې تاسو ته مشکله چې دی دا جوړه نه شي. مشکله درته له دې نه جوړه نه شي چې تاسو هلته لاړ شئ او تاسو ته روپۍ چې دی دا میلاو نه شي، ځکه هغه ویلي چې کومو کسانو ته میسج لاړ شي نو هغې کسانو ته به روپۍ چې دی دا ومیلاویږي. چې میسج تاسو ته راغلی دی 8171 نه نو لاړ شئ او خپلې روپۍ راواخلئ. بلې دا خبره په کوم شوې ده چې کم کسان لکه د 30 ساله یا دغه شانتې 35 ساله پورې دغه شانتې یا د 25 ساله پورې لکه کومه ځوانې ښځې دي نو هغې ښځو ته چې د هغو د په اوله کې میلاویږي. د کومو عمرونو چې سیوی نو هغو ته به لږ لیټ میلاویږي، ځکه چې هغو ته بیا تکلیف چې دی دا جوړېږي. هغه چې په دغې ګڼه کې لاړ شي نو اکثر پکې ساډوبي راځي، ډېر مشکل نن سبا یخني ده، نورې مسلې چې دي دا ورته هم جوړېدی شي نو هغو ته میسجونه چې دي هغو ته به لږ لیټ راځي. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې میسج ته اول صبر وکړئ، بل لا چې لږې ورځې وشي نو د هغې نه وروسته لاړ شئ. داسې نه چې تاسو خبر شئ چې د پیر په ورځ باندې قسط شروع شوی دی او زموږ په علاقه کې شروع شوی دی، سیل مال ته تاسو لاړ شئ نو رش په جوړ کړئ او روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاو نه شي، ځکه چې تاسو په اکاونټ کې جمع شي نو تاسو ته به د 8171 نه میسج راځي، په هغه نمبر به درته راځي چې کم نمبر تاسو زوړ ورکړئ. نوی نمبر چې کومو کسانو ته میلاو شوی نو په نوي نمبر باندې دا میسج نه راځي. کوم چې زړې نمبر دي نو په زوړ نمبر باندې به تاسو ته میسج راځي، د 8171 نه به راځي، که د بل نمبر نه تاسو ته راغی هغه به پې کړي. چې میسج درته راغی نو د هغې نه وروسته به ځئ او خپلې روپۍ به رالی، خو چې روپۍ رالی نو د هغې سره به رسید چې دی دا به لازم راخلئ. چې رسید راواخلئ نو تاسو ته به دا پته ولګي چې تاسو په اکاونټ کې څو روپۍ وي او تاسو ته څو روپۍ میلاو شوې.